أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نحم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 13 14 15. مخکې واقع د بدر شروع کړی ده چې په جنگ بدر کې صحابه کرام هم راووتل او بل طرف ته مخالف طرف ته مشرکین د مکې هغوی هم راغلل او صحابه راوتي د ابو سفیان قافلې پسې وو او میدان د جنگ جوړ شو. بیا د صحابه کرامو د اطمینان دپاره چې د دوی زړونه مطمئن شي الله تعالی فرشتې راولېږلې او د مسلمانانو امداد او نصرت یې وکړو. د کافرانو نه سرونه ووهل او یا کسه د کفارو په دغه جنګ بدر کې مردار شو او یا پکې ګرفتار شو. اوس الله تعالی په دې آیت کې وایي د دې ټولو وجه څه وه؟ ولې دوی شکست وخوړه؟ ولې دوی چې دنو هلاک شو؟ هغه د پیغمبر او د الله تعالی سره نافرماني وه. د پیغمبر نه انکار کو، د الله تعالی د وحدانیت د انکار کو، نو سزا یې وخوړله. او بعض ټیم انسان غلط فهمۍ کې پرېوځي، لکه د اکثر خبر واوري و یو کس د یو جماعت شکست خوړل دا د دې د وجې وي چې دی د الله تعالی نه لري. دا د دې مطلب جنګ ګټل او بایلل دا د دې مطلب نه دی چې یو کس دی ګناهګار وي نو دی به بایلي. الان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه ابو سفیان د هرقل بادشاه نه تللی او نو هغه ته تپوس کوي اهل کتاب یې ځان سره کینولي وو و ستاسو جنګونه څنګه دي؟ نو هغه ورته ویل زموږ د جنګ مثال د بوکې دی، کله هغوی راوباسي او کله یې موږ راوباسو. نو کله څوک به ګټي او کله موږ ګټو او کله هغوی ګټي. نو جنګ خو یې داسې دا هرګز انسان ذهن ته دا نه وي چې یو کس بایدار دا د الله تعالی نافرمانی ده، دا د الله تعالی ویش ته چې چاله ورکوي. خو دې ځای کې الله تعالی وایي دوی ډېر په جوش راوتي وو، ډېر تکبر سره راوتي وو او دغه رنګ د الله او د الله د رسول نه نافرمان او لرې وو. نو الله وایي د بدبختۍ د وجې دوی څه وکړل؟ د دوی اخري انجام هغه عذاب دی. بیا الله تعالی د جهاد قوانین ذکر کوي چې جنګ به کوئ په کومه طریقه به یې کوئ، څنګه به یې کوئ. ولې چې کله د قوانینو او د شرایطو مطابق یو کار کیږي چې دا ټیک دی او دا غلط دی نو هغه ټیک او که نه په خپل ترتیب باندې یو کار کیږي نو هغې کې به نقصان کیږي. نو الله مسلمانانو ته د جنګ د کولو د جهاد د کولو طریقې او قوانین ښیي. نو لومړۍ طریقه مسلمانانو ته څه ښیي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. مسلمانانو ته لومړۍ طریقه د جنګ دا ښیي چې ګورې کله میدان جنګ جوړ شي او جهاد ته تاسو صفونو کې ودرېږئ، میدان ته راجمع شئ، بیا به هغې نه پس واپس نه تښتئ. مسلمان به چې کله په کافر دوی او مسلمان یو وي دی به میدان نه پرېږدي. چې د کافرو تعداد 1000 وي او مسلمانان 500 وي نو دا په ده لازمي دي چې دی به جنګ کوي. الله ویلي دي مخکې چې ګورئ چې کله هم تاسو یو یې او هغه 2 دي نو میدان به نه پرېږدئ. په دې تاسو ګناهګار به یې که تاسو میدان پرېښودو. که درته یوازې او کافر در باندې ډېر دي 15 او 10 دي نو که بیا میدان پرېږدي نو که په ځان د همت یې خو که مقابله خو که همت دې په ځان نه نو خیر دې پرېږدي ګناهګار نه. خو چې هغه طرف ته کافر ستاسو دوګنه دي، تاسو 500 یو هغوی 1000 دي نو مسلمان ته حکم دا ده چې بیا به میدان نه پرېږدي. ولې د میدان جنګ نه تېښته کول دا ګناه کبیره ده. او کله صفونه جوړ شو، میدان د جنگ جوړ شو او په دې کې یو کس سړی و چې دا خو بس جنگ دا خو مرګ دی او دا خدای دی او واپس وتښتېدو.
نو چې کم ملګري په اخلاص جنگ کوي، کم صحابه کرام یا مثال کم مجاهدین جنگ ته تازه دی او کوي، نو هغه زړونه به همت بایلي چې یاره مونږ خو لږ شو ور یو رانه لاړو. نو قوانین دا دي چې میدان جنگ کې به چې دی نو بلکل واپس کېږي به نه، ملګرو سره به کلک ولاړې، د ملګرو همت به حوصلې به اوچتې چې انشاءالله فتح به زمونږ وي، میدان به زمونږ وي. نو یو قانون د جنگ دا دی چې ګورې میدان جنگ نه به یو کس واپس کېږي نه. بیا فرمایي ومن یولهم یومئذ دبره، په کم کس چې په دغه ورځ باندې واپس شي، نو الله د هغه عذاب ذکر کړی دی. سوی فقط باؤ بغضب من الله، چې کم کس همت بایل او واپس وتښتېد د میدان جنگ نه، نو د باندې د الله تعالی غضب دی. ومأواه جهنم، او ورټکانه او اخري ځای جهنم دی. وبئس المصیر، ډېر بد ورتلل دي. خو یو دوه خبرې تر جدا کړي دي چې یو دوه خبرو والا یو دوه سوچ والا وکړي داسې کار، نو هغه دې کې داخل نه دی. یو هغه الا متحرفا لقتال، چې دې د جنگ دپاره هنر کوي. خلک دشمن پې رامخکې کېږي، دی ورسره هنر کوي، دی ترې رستو کېږي یا سایډ ته کېږي او دشمن رامخکې شي او دی پې د هغه غاړې راتاو شي، منځ کې یې راګیر کړي. هنر دی ته وایي طریقه کوي، چال ورته جوړوي چې یاره دا دشمن به زه څنګه ګیرومه، مورچه کې ورته کښېني، سایډ ته ځي. نو که دی د میدان جنګ پرېږدي او لږ ریوس راشي او د شا غاړې پې راتاو شي، نو الله وایي دا تښتېدو والا نه دی، بلکې دی هنر کوي چې دا دشمن به زه څنګه ګیرومه. دویم نمبر هغه کس دی او متحیز الی فئه، چې پناه لټوي د خپلې ډلې سره، دی د خپلو ملګرو نه مخکې تللی دی، دی سوچ وکړي که زه یوازې یم او د دشمن راباندې ټول راغی نو بیا به مې مړ کړي، نو دی واپس راشي، ریوس راشي، نو دی تښتېدو والا نه دی، بلکې دی د خپلو ملګرو سره یو ځای کېږي. نو چې دی خپلو ملګرو سره یو ځای شي، د ده به یو قوت جوړ شي، دی به ډېر شي، دی به طاقت کې شي، بیا به پرې حمله وکړي. نو دوه صورتونه داسې دي چې دی هنر کوي یا خپلو ملګرو سره یو ځای کېږي، نو دا ته جدا دي. او که کنه کم کس همت بایلو د میدان جنگ نه وتښتېدو، دا ګناه کبیره ده او دغه کس دپاره الله د الله غضب دی او آخري ټکانه جهنم دی. نو د جهاد قوانین دا د مسلمانانو، چونکې جهاد دا فریضه ده د اسلام دپاره، او په جهاد سره که دا جنګونه نه وی نو بیا به زموږ د عمل بم نه و، که دا مجاهدین او دا فوجیان په باډرو نه وی ولاړ، د عمل بم نه و. نو دفاعي قوت د هر مسلمان دپاره ضروري دی چې د دفاعي قوت ځان له دفاعي طاقت ځان له مضبوط ساتي چې دشمن په ده باندې حمله نه کوي. ومن ذلك بأنهم دا د دې د وجې شاقوا الله ورسوله، چې دی خلاف کو د الله او د الله د رسول. ومن يشاقق الله، څوک چې خلاف کوي د الله ورسوله د رسول د هغه، فإن الله شدید العقاب، بېشک الله تعالی سخت عذاب والا دی. ذلکم فذوقوه، دا د دې د وجې وڅکئ. وأن للکافرین عذاب النار، د کافرانو دپاره د عذاب د اور دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، اذا لقیتم الذین، کله چې مخامخ شئ ملو شئ تاسو، کفروا کافرانو سره، زحفا په وخت د جنګ کې، فلا تولوهم الادبار، مگر دی تاسو واپس کیدونکي. ومن یولهم، څوک چې وفشي یومئذ دبره، په دغه ورځ باندې په شا خپله، الا متحرفا لقتال، مگر چې هنر کوي دپاره د جنګ، او متحیزا یا پناه لټوي الی فئة د خپلې ډلې سره، فقد باء بغضب من الله، پس اخته شو په ده باندې غضب د الله تعالی. ومأواه جهنم، او ځای د جهنم دی. وبئس المصیر، او ډېر بد ورتلل دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.